अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम हसिब्त अन्न अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम सामिईन किराम, अगरचे पमियंस के द दर्स ढेर वर्षे तेरे शुई द लुई अख्तर पे सबब बांधे व बिया हम अल्लाह मेहरबानियों का चिमुंग तासी नन वर्षे तबिया राव रसवलू और पदे दर्स की बिया शामिल शु। अल्लाह दे ज़मूंग उस्तासी दा साई और दा हाजिरी अख्पल जनाब की कबूला और मंजूरा उगाज़े। दननी दर्स जे मंग तासे पके हाजिरियू ददे मौजूदा अज़मत औलिया द औलिया किराम द अज़मत और द द शान और शौकत ज़िक्र पमख के दर्स की बयान शेर दागोई द करामात सबूत द कुरानी आयातना पेशवे और द अहादीसी मुबारका पढ़ना की दागोई द जमाल और कमाल तस्किरा शेवा पन्ननी दर्स की असहाब कहफ द वजाहत और करामत बयान की। खालिक अर्द व समावात दागोई ज़िक्र पर कुरान मजिद की दासी फरमाई तासु वारिन ईमान और यकीन ब मुस्तहकम शि और दज़लुन पर गुलशन के बद ज़ौक़ और शौक़ उठे प्रानिस्ते शी और गुलुन बशी और दागी पर खुशबू सरबा ज़मुंग दिल और दिमाग मुअत्तर शि। अल्लाह जल्ल मजदुहू पर पिंजलसम पारा सूरह कहफ आयत नंबर 9 की इरशाद फरमाई अम हसिब्त अन्न अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। आया अस्तादा ख्याल ले च द गार और द लिकली तख्ती खावंदान ज़मूंग द कुदरत पनखो के वडेर अजीबा नखवा लेकिन अस्हाब कहफ वाक़या बयान शवेद। कहफ द गर कुलव गार तवाई
رقیم د دې نه څه مراد؟ په دې کې د مفسرین کرامو اختلاف، لیکن د ټولو نه احسن قول د حضرت سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنہ دی چې هغه صاحب د تفسیر مظهری قاضی ثناء الله پانی پتی رحمه الله په تفسیر مظهری جلد نمبر 6 صفحه 7 کې را نقل کړي. د مبارک فرمای هو لوح كتب فيه اسماء اصحاب الكهف وقصتهم. دا یو تختی وا چې پاغه باندې د اصحاب کهف نمونه او د غوی قصه لیکل شوی و. وكان اللوح من رصاص وقيل من حجارة. او دغه تختی د رصاص وا او یو قول داري چاویلی دي چې نه دا د کانی نه جوړه وا. او رصاص چې د قلعی او د شیشه او د ټیم موږ ته ټیم وایو او د نرم قسم دات په مانو کې استعمالي. په دغه تختی باندې د اصحاب کهف کیسه لیکل شوی و. د غار په دروازه باندې ځوړند و. د دې قول مطابق رقیم د رقم نه مشتق دی او د رقم معنی د لیکل او رقیم په معنی د مرقوم سره. بل قول د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہما چې رقیم د هغه وادي نوم دی چې په کومه وادي کې د اصحاب کهف غار. په دې قول کې د رقیم ماده د اشتقاق رقمت الوادي یعنی د وادي کناره او غاړه راځي. بل قول د حضرت کعب احبار رضی الله تعالی عنہ دی چې رقیم داغه کلی نوم دی کوم زینه چې اصحاب کهف برآمد شي. او د بعض علماء قولدار چې رقیم دا غر نوم دی په کوم غر کې چې اصحاب کهف دا غوی غار. د دې تمام اقوال مطابق اصحاب کهف او اصحاب رقیم دا یو جدا جدا نو. صرف ستاسو د توجه ضرورت. او بعض وخت کې چې پدې کې یو جوړه او خوندوره خبره ذکر شي نو تاسو سبحان الله وایي. الله رب الجلال فرمای اذ اول فتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. یاد کړه چې کله دې ځوانانو په غار کې پناه واخستا بیا دوی دعا وکړه چې زمونږ پروردګارا مونږ له د خپلې مهربانۍ نه رحمت راک او په دې کار کې مونږ ته هدایت نصیب کا. یعنی په ایمان باندې د قائم کېدلو کوم یو صورت زمونږ د پاره تیار کړه او په دې تمام معاملاتو کې مونږ ته استقامت قوت راک. ته دعا اصحاب کهف وکړه. واقعه د اصحاب کهف دا خپ تفصیل سره چې کومو مفسرین کرامو ذکر کړی دا نو دا غوینا حضرت امام بغوی ابو محمد حسین بن مسعود شافعی علیہ الرحمت خپل تفسیر معالم التنزیل جلد نمبر 3 صفحہ 145 نوالا تر صفحہ 182 پورې ذکر کړي.
قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر تفسیر مظہری جلد نمبر 6 د صفحہ 8 نواله تر صفحہ 18 پورې ذکر کړي. علامہ ابن کثیر اسماعیل بن کثیر دمشقی علیہ الرحمت پر تفسیر القرآن العظیم صفحہ 73 نواخله تر صفحہ 81 پورې ذکر کړي. علامہ سید ابو الحسنات محمد احمد علیہ الرحمت پر تفسیر حسنات کی پر جلد نمبر 3 کی صفحہ 888 کی داغی نوالا تر صفحہ 898 پورے ذکر کرے. ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ سے پر تفسیر ضیاء القرآن کی صفحہ 443 نوالا تر صفحہ 446 پوری دا واقعہ ذکر کرے. مفتی محمد شفیع دیوبندی پر تفسیر معارف القرآن جلد نمبر 5 صفحہ 538 نوالا تر صفحہ 550 پوری ذکر کرے. حضرت امام نصفی عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی علیہ الرحمت پر تفسیر مدارک التنزیل جلد نمبر 2 کی پر صفحہ 277 بانے ذکر کرے. اور دارنگی شیخ شبیر احمد عثمانی پر تفسیر عثمانی کی پر صفحہ 510 کی لکلی دی. اور د دې ټولو خلاصه دادا چې امام بغوی رحمت الله تعالی علیہ د محمد بن اسحاق او د محمد بن یسار په حوالی سره لیکي چې د عیسایانو دینی او مذهبي یعنی نظام ډیر ګډوډ شوی او بت پرستی ته خبره رسیدلې و. بادشاہ هم سرکش او بيدینه شوی و، لیکن سلک خلق په دینی سوي باندې په صحیح طریقه قائم پاتې شوی. هغه وخت د هغه بيدینه بادشاہانو نه یو بادشاہ چې دا غنوم د قیانوس او ډیر ظالم او بت پرست بادشاہ داغه حکومت د روم په خارونو باندې دوی به بت پرستی کوله او د بوتانو په نوم به قربانای کوله. او کوم خلق چې الله پاک جل جلاله په وحدانیت ایمان لرلو او پاغي قائم اوسېدل هغوی به قتلول او د خپل ملک مختلف کلو علاقو ته بتلو او د هغې علاقې د اوسیدونکو جانچ پړتال به کول چې کوم خلکو به بت پرستی کوله هغوی ته به هېڅ نه ویل، هغه به نه قتلول او چا چې به انکار کولو هغه به قتل کولو او مقتول به ټوکړي ټوکړي کو د هغه ټوکړي به د خار په هغه چار دیوارۍ باندې او په مین گیټ باندې او په دیوالونو باندې زوړندولې چې خلق دین عبرت واخلي. حسب عادت د قیانوس بادشاہ د ظلم او د ستم تیارو د خورولو په دوران کې یو خار تراغه چې داغه خار نوم افسوس چې دا د اصحاب کهف خار په دې خار کې یو څو ځوانان چې دا غوي تعداد و یا اته کسان نهایت تقوادار پخته ایمان وارثان ایقان نیک توینت زیشان پابند صوم و صلات صاحبان کرامات او عباد رب السماوات. دا ټول د رومي امیرانو اولادو زړونه په نور د ایمان سره آباد. کله چې د قیانوس بادشاہ را دوی په خار کې داخل شو
او دغه ځوانانو د ظلم او ستم ولیدو نو په دوی باندې د دې وجې نه غبراهټ راغی چې چرته زمونږ په قدم د استقامت کې لغزش واقع نشي. نو دوی په دغه حالت د استراب کې په ډېر انکسارۍ او زارۍ سره سر په سجده الله ته کېښود او دعا یې په بارگاه الهي کې داسې وکړه د سورہ کهف په آیت نمبر 14 کې د الله تعالی جل جلاله دغه دعا ذکر کړي. هغه دعا دا وا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. زمونږ هغه رب دی چې رب د اسمانونو د ځمکو دی، مونږ د هغه نه بغیر بل معبود نه بلو. او که مونږ داسې وکړو چې بل معبود ته مو چغه وواله نو گویا مونږ داسې خبره وکړه چې هغه د حق نه ډېره لرې ده. یعنی مونږ د یو رب جل مجده عبادت کوونکي یو، باطل معبودانو نه زمونږ توبه ده. که مونږ داسې وکړو نو ډېر لوی زیاتې دی او حق نه تجاوز کول. ای زمونږ ربه د خپلو ایماندارو بندګانو نه دا فتنه لرې کا چې هغوی ستا عبادت په ښکاره طریقې سره وکړي. دا اوه یا اته کسان په مسجد کې دننه په سجده پراته وو او دا دعا کوله چې په دې کې سرکاري افسران دغلته راورسېدل او دا ټول ځوانان یې ګرفتار کړ او دقیانوس ظالم بادشاہ له بوتلل او ورته ویل چې ته نور خلق د خپلو معبودانو یعنې بوتانو د خوشنودۍ دپاره قتلوي او دا خلق چې ستا د خاندان نه دي او ستا د حکم خلاف ورزي کوي او ستا مذاق اړاوي نو دوی بس کی. نو بادشاہ وی چې دوی زما مخې ته پیش چې کله دوی راوستل او پیش کړو نو دوی ټول مخونه ګرد آلود او د سترګو نه اوښ کې څڅېدې. دقیانوس وی چې ستاسو د ښار سردار زمونږ د معبودانو عبادت کوي نو تاسې یې ولې نه کوئ؟ زه تاسو ته اختیار در کوم چې یا خو تاسو زمونږ په معبودانو باندې نظراني واچوئ او د هغوی عبادت وکئ، ګنې بیا به مو قتل کړم. مکسلمینا یا یملیخا چې په دوی کې مشران د اوو یا تو کسانو کې رستو بردی نمونه بیا انشاءاللہ ذکر کی. مکسلمینا یا یملیخا چې په دوی کې مشرانو دوی وی تفسیر معالم التنزیل جلد نمبر 3 صفحہ 146 کی لکلی دی چې مکسلمینا یا یملیخا دا وی هو اکبرهم سنا ان لنا الها ملأ السماوات والارض عظمة لن ندعو من دونه الها ابدا. وی زمونږ معبود هغه دی چې د دې معبودانو نه ډېر لوی دی او د هغه د عظمت نه ټول ځمکه او اسمان ډک دی. مونږ د هغه نه علاوه کله هم د بل چا عبادت نه کوو. یعنی مونږ به د خپل مولا جل مجده د حمد و ثنا او د بزرګۍ نغمې په جبو جاری ساتو. مونږ د هغه عبادت کوونکي یو، د هغه نه د نجات او د خیر طلبګار یو. فاما الطواغیت فلن نعبدها ابدا. او
ارچی باطل معبودان دی تواغیت چې دی به ورته معبودان وي د کفار او مشرکینو نو مونږه داغوی عبادت کلم نکو او چې ستاسو څه خوښوي نو هغه مونږ سره وکړي د مکسلمینا نور ملګرو هم دغه جواب په علانیت ور سره ورک بادشاہ د قیانوس چې دا جواب واورېدو نو حکم یې وکړ چې د دوی نه امیرانه لباس کپڑے دا لري کې وباسئ فوراً د حکم تعمیل وکړئ او بیا وویل چې زه لږ غوندې فارغ شم نو زه به تاسو له هغه سزا درکم کومه چې مې ستاسو دپاره تجویز کړې ده تاسو ځوانان یئ زه ستاسو قتلول نه غواړم دې وجې نه زه ستاسو په سزا درکولو کې توندي نه کوم بلکې تاسو ته مهلت در کوم چې تاسو په خپله معامله باندې غور وکړئ بیا د هغوی ټول قیمتي امیرانه زیور د هغوی نه لرې کړ او دربار نه بهر وشړل او د قیانوس دغه علاقه پرېښود او بل ښار ته لاړو او د واپسې پورې دوی ته مهلت ورک خبره پوهېږئ که نه او وی ویل چې زه واپس راشم نو د دې خبره به سر ته رسوم کله چې هغه لاړو نو اصحاب کهف رحمهم الله په خپل منځ کې مشوره وکړه او وی ویل چې د قیانوس د واپس راتلو نه مخکې د خپلو کورونو نه څه ناڅه پیسې روپۍ راوړئ او راشئ فیتصدقوا منها ویتزودوا بما بقیا صد هغې نه په غریبانانو تقسیم کوي یعنی صدقه یې کوي او څه د خوراس خاک د پاره ځان سره وساتئ بیا به ټول د ښار سره نږدې د کوه مخلوص غار ته لاړ شو د غر نوم و کوه مخلوص او د الله تعالی جل جلاله په عبادت کې و مشغول شو وخت به تیرو حتی اذا جاء دقیانوس اتوه فقاموا بین یدیه فیصنع بهم ما شاء تر دې پورې چې دقیانوس بادشاہ ظالم کله واپس راشي نو داغه مخې ته به ټول راشي وبدرېږي بیا چې هغه څنګه غواړي نو هغسې دې مونږ سره وکړي خپلو کې دا مشوره وکړه مطلب دا دی چې هر یو د الله تعالی جل جلاله په لاره کې د خپل ځان د قربانولو دپاره ځانونه تیار کوي او راشئ حسب مشوره هر یو نوجوان د خپل پلار کور ته لاړو او پیسې راواغستې روپۍ راواغستې فاخذ نفقه څه روپۍ د خپلې خرچې دپاره کېښود فتصدق منها او بعضې د هغې نه خیرات او بیا د غار په طرف باندې روان شو په لاره کې یو سپی هم دوی پسې روان شو او دوی ټول غار کې داخل شو خبرې ته به هم توجه وي ښایي دې ماشوم ته بیدار شي سم کښېنه بچي څنګه ناست
तफसीरी बग़वी जिल्द नंबर 3 सफ़ा 146 की लिखी कि हज़रत कअब अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दाग़ी बयान कई कि कल दुई द गार पर तरफ तलल नु दग़ दौरान की उस पे हम दुई पस रवान शो फ़तवरदूहु फ़फ़अल ज़ालिक मिरारा नु अस्हाब कहफ दा स्पे सो पीरी द ज़ान न उछड़लो खुदग स्पे ब्या वापस दुई लरागे बार बार उछड़ कहानी बे और पस रावागस्त गुजारू ने बे पे वो बे शड़ा ब ब्या रा आखिर दावा फ़क़ाल लहुमुल कल्ब नु स्पी दुई तो वयल स्पे गोयाश या कौम मा तुरीदून मिन्नी ए साहेबानो तासु मान सवाड़े ला तख्शौन जानिबी ज़मा द तरफ न अंदेखना मकवई फ़िक्र मकवई अना उहिब्बु अहबाब अल्लाह ज़िद अल्लाह जल्ल जलालुहु द आगा मुहिब्बीन सर चसूक द अल्लाह सर महब्बत की ज़िंदगी सर महब्बत को ज़िद अहबाब द अल्लाह सर मोहब्बत के उनके हम माँ द ज़ान न मशड़े और तासु दासी हो गई चे फनामु हत्ता अहरसकुम तासु दशो ज़बस्तासु सूकीदारी को ज़बस्तासु सूकीदारी में तासु पकलार उदशई द पंजाब यो शायर ददी यो मंजर पेश करे चे दिस पी अस्हाब कहफ तवी चे तासु मा वाली शड़ाई अगुई वर्तवी चे तब गापे और खल्क ब मुंग बाने खबर की ज़का चे द स्पी फितरत दाले चे दे गाप नवी दे स्पी वर्त पर जवाब की हुई चे न मैं चौंका तो न मैं पोंका न मैं शोर मचावा ने का दिनाल लगता तो मैं भी बख्श जावा जब न चुंकेगम और न बगपेगम और न बशोर कोम ज़क चज़ आगस पेनेम चिद अल्लाह दोस्तानो पस गापम ज़ खुदा उम्मीद लरम च द नेकानो खल्को सर मलगरेशम और द दुई द मलगरत्या प बरकत अल्लाह मातम बखना नसीब नमाजान न मशड़ई तासु उद्देश्य ज़बस्तासु सूकीदारी को मुअज़्ज़ज़ो लग पदे खबर बाने गौर यो स्पे चागता नजसुल ऐन जनावर वेलेश अगद अस्हाब कहफ पर खिदमत के सुमर खबर पेश की चे कुम खल्क द अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु सर महब्बत साथी और द अल्लाह जल्ल जलालुहु महबूबान दी बरगुजीदा हस्तई दी ज़द आगुई सर महब्बत सातम तागुई सूकीदारी खपल सआदत गणम दा खबर स्पिया वक़्त के ओक कल चा अस्हाब कहफ हो दे द खपल ज़ानुन ना जुदा कवल लेकिन द अल्लाह वाला सर खपल मलगरत्या प्रे न खोदा कुम खल्क जिदा अल्लाह ताला दोस्तान सर बुग़्ज़त नुतासु वही चागी बेहतर दियो कदग स्पे बेहतर उस फैसला तासु पखपला हो मातम ख्याल लेकर गोरे
هغه سپی دی خو د اولیاء الله څنګ غواړي د انسان دی د اولیاء په بغض سره د الله جنگ غواړي خبره واسه هغه سپی دی خو پکې د اولیاء الله محبت دی د انسان دی خو پکې د اولیاء الله عداوت هغه سپی دی خو څومره سمجھدار دی د انسان دی خو د عقل په بنا بیکار دی هغه سپی دی خو په هغه کې د اولیاء په معیت کې د اوسېدو شوق دی د انسان دی خو په غاړه کې د اولیاء کرامو د بغض طوق دی په خبره ورسئ هغه سپی دی خو شعور لري د انسان دی خو زړه کې فتور لري هغه سپی دی خو د اولیاء کرامو څوکیداري کوي او د انسان دی د الله او د رسول او د اولیاء کرامو سره غداري کوي خبره پېښ زمونږ په ماحول کې چې څوک یو بل ته کنځل کوي نو په کنځلو کې ورته وایي ورک شه سپیه خو هغه زمونږ د کلو کوڅو اوسېدونکي سپي ورته یادوي اورې یو سپی هغه مو چې د الله تعالی د دوستانو محبت ځان کې راوستو نو څومره لوی عظمت ورته میلاو شو ګنې دی هم مخکې د هغه سپو په شان و دا تبدیلی ورکی محبت د اولیاء راوستا اورې د پلیت سپینه جنتی سپی جوړ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ په گلستان کی فرمائی پسر نوح بابدان بنشست خاندان بنوتش گم شد سگ اصحاب کهف روز چند پی نیکان گرفت و مردم شد د نوح علیہ السلام زوی چې د بدانو خلکو سره کېناستو نو د زوی ولی خاندان تینا ورک شو او چې سپی د اصحاب کهف یو څو ورځې د نیکانو قدمونو کې کېناسته نو انسان تینا جوړ شو تفسیر روح البیان کی علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ دا خبر لیکلی ده چې د قیامت په ورځ به الله پاک جل جلاله د اصحاب کهف سپیتا د بلعم بن باعورا چې د بنی اسرائیلو یو مستجاب الدعوات انسان او عالم او اسم اعظم ورته یادو خود موسی علیہ السلام په بے ادبی او په ناشکری سره تینا ایمان د سپینې کونترې په شکل کې د خلینه بهر ته لاړ دا بلعم بن باعورا شکل با الله د اصحاب کهف سپیته ورک او جنت ته به ولېږي او بلعم بن باعورا ته به د اصحاب کهف د سپي شکل ورکي او جهنم ته به ولېږي کله چې سپی د نیکانو په صحبت او برکت باندې جنتی ګرځي نو بل طرف ته هغه اشرف المخلوقات انسان د اولیاء په بے ادبی باندې لعنتی ګرځيږي په خبره پېښ سپی د اولیاء په ملګرتیا سره جنتی ګرځي او اشرف المخلوقات انسان د اولیاء په بے ادبی لعنتی ګرځي خو کوم یو انسان مسلمان صاحب ایمان امتی د شاہد دو جہان معیت د اولیاء الرحمن حاصل کی نو اللہ باغتا کم مقام ورکی اغسر بخلق رحمت اللہ تعالی علیہ ولی نوائی معززو د سپی فطرت دے غپیدل د چاړي فطرت دے غسول د اور فطرت دے سیزل لیکن ابراہیم علیہ السلام اور نسیزی
حضرت اسماعیل علیہ السلام چاړه نه حلالای او د اصحاب کهف سپې نه غاپي دا ولې دا به ومنلی شي چې د الله تعالی ر دوستانو سره تعلق او محبت او نسبت راتللو سره په فطرتونو کې تبدیلی راځي په فطرتونو کې سره راځي تبدیلی راځي شقی القلب سعید الفطرت جوړي بد کردار تقوادار جوړي راهزن راهنما جوړي او گمراه پیشوا جوړي مولانا اشرف علی تانوی سے امداد المشتاق کتاب کې دا خبره ذکر کړې ده چې د حضرت سیدنا شیخ نجم الدین کبرا رحمت الله تعالی علیه چې امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه د مریدو دا شیخ نجم الدین کبرا رحمت الله تعالی علیه د ذکر مجلس تبا یو سپی راتلو او دروازه کې به ولاړو او دی بچ ذکر کولو نو دوم وسره دا سر داسې خوځو الله الله به وي کله بچ مجلس برخاست شو دا سپی بلاړو او د هغه کلی علاقې ټول سپي بدنه چاپیره شو دی بم د کلی نه ووتو هغه به ځان سره ویسته او یو دشته کې به دی کېناسته او نور سپي به ترې چاپېره ګول دیره کې کېناسته لکه پیر نه چې مریدان چاپېره کړي دو به هم سر خوځو الله الله به وي نور سپو به سره سر خوځو الله الله به وي هغه لیکي یہاں تک کہ وہ کتا تمام کتوں کا پیر بن گیا وی تر دې چې دغه سپی د هغې علاقې د ټولو سپو پیر وګرځېده یو څو ورځې چې تېرې شوې د ذکر مجلسو شیخان صاحبان طالبان حق دا را جمع شوي او د ذکر مجلس دی شیخ نجم الدین کبرا رحمت الله تعالی علیه په نظر د مرحمت سره دروازې ته وکاته سپی په نظر رانه تپوس یې وکړه سپی نن زموږ د ذکر مجلس ته نه دی راغلی یو مرید ورته وی چې هغه بیمار شوی او فلاني ځای کې هغه وفات شوی دی بس هغه د ذکر مجلس په ځای پرېښود او هغه مریدانو ته یې فرمیل راپاڅئ راله هغه سپیله او مرید له پیسې ورکړي ورشه بازار نه کفن راوړه کفن یې راوړه او نورو مریدانو ته وی قبر وکنئ قبر یې وله وکنسته او هغه سپي ته یې کفن واچو هغه یې په ډېر احترام په قبر کې ښخ کوي دا د نورو سپو غوندې نه دی دی به زموږ د ذکر مجلس ته راتلو د به د الله ذکر کولو نو ما تاسو ته وی چې د الله د دوستانو په قرب او معیت سره فطرتونو کې تبدیلی راځي هغه د یو نجس سیز نه چې دی پاک سیز جوړی د خلکو ګنده زړونه د الله په معرفت او د ذکر په نور سره روښانه او منور ګرځوي خو تاسو کله دا سوچ هم کړی دی او که نه چې دا سپی ولې غاپي او منډې او ترړې وهي او خلک ماتوي راځئ چې د یو عارف بالله نه تپوس چې دا ولې امام المفسرین عارف بالله حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ په خپل تفسیر روح البیان جلد نمبر 1 صفحه 99 کې لیکي چې کله د حضرت آدم علیه السلام وجود مبارک الله پاک جل مجدہ جوړ ک تیار ک نو شیطان لعین هغه چې کله دی ولیدو نو د فرشتو جماعت ته وی چې تاسو ما ته دا وای کچری د آدم علیه السلام الله تعالی تاسو نه افضل وګرځیدو تاسو بیا څه کوئ
نو فرشتو ورتوی نطیع ربنا منگ با خپل پروردگار جل جلاله فرمان برداری کو منگ با داغو کم من آج راتا سنگ وی آغا سے بک ابلیس پڑھ کی ہوئی کچر دا آدم علیہ السلام ما نافضلو گرزاو نو زب تابداریو نکم او کدے زما پا فرمان برداری کی راکو دا اصحاب کہف نیم درس مونگا پاغ مخکنی چار شنبہ با نکڑے ہو تقریبا نیم داغینا پاتے ہو اخپل غرض ترازو چی اصحاب کہف کل غار تلاڑل نو ټولو د رحمت او د هدایت دعا وکړه او د الله تعالی جل جلاله د فضل طلب وکړه نو الله پاک جل مجده دا مهرباني وکړه چې فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا مونږ دا غوی په غوګونو باندې تر ډیر کلونو د خواب پرده واچولا یعنی مونږ په غوی باندې حالت د خوب تاریک او دا غوی غوګونه مو بند کړ چې کوم आवाज دا غوی په خوب کې خلل رانه کله چې الله جل مجده باغوی باندې خوب تاریک نو بیا داسې وشو رب ذوالجلال فرمائی وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا سورہ کہف کی رب ذوالجلال فرمائی وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ او چنور راوخی جنو تبع گوری تزاور عن کهفهم ذات الیمین چې دا غوی د غار نه پخی اړخ باندې بچکی و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال او چې ډوبېږي نو هغوی نه ګس اړخ ته ډډه کوي وهم فی فجوة منها او هغوی د غار په ارض بیرت ځای کې اودو دا ذالک من آیات الله دا د الله د نښو نه یو نښه وه من یهد الله فهو المهتد الله جل مجده چې څوک په سمه لار واچوي نو هغه په سمه لار روان شي ومن یضلل او څوک چې بېلارې کې فلن تجد له ولیا مرشدا نو یې څوک به د هغه مددګار او لار ښودونکی بیا نه مومي ځکه د ګمراهانو دپاره مرشد او ولی دا په یو زمانه کې هم نه وي هغه ګمراهان چې الله یې ګمراه د دغه گمراهی نه الله مونږ محفوظ وسات یعنی پاغوی باندې تمام ورځ سوري او د طلوع تر غروب پورې کوم یو وخت هم هغوی د ګرمۍ تپش نه محسوسوي او نه ورته رسي
او تازه هواګانې پاغي باندې لګي. په تفسیری مظهری کې قاضی ثناء الله پانی پتی مظهری رحمت الله تعالی علیہ دا خبره ذکر کړي پجل نمبر 6 صفحہ نمبر 20 ولكن الله صرف الشمس عنهم بقدرته. لیکن په حقیقت کې د الله تعالی جل جلاله قدرت کار فرماو چې الله تعالی د اصحاب کهف نا نور بل طرف ته واړو په خپل قدرت کامله سره. نګورئ الله جل مجده داغي حفاظت فرمایل. په دې آیت کریمه کې ارشاد چې هدایت یافته هغه څوک دي چاته چې الله توفیق ورکړي. په دې جمله کې د اصحاب کهف تعریف شوی او د دې خبرې تنبیه کړي شوی دا چې د اصحاب کهف د واقعې په شان د الله د قدرت بے پناه نشانیان دي. لیکن د دین هغه خلق فائدہ اخلي چاته چې الله تعالی د غور او فکر کولو توفیق ورکړي. همدارنګه الله جل جلاله ورپسې ارشاد فرمایي وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم ملئت منهم رعبا. الله جل مجده فرمائی وتحسبهم ايقاظا او تبا ګمان وکړي په دوی باندې د ویخو خلق چې دا خو ویخ دي وهم رقود او حال دار چې دوی وددي ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال او مون اړو راړو دوی خي طرف ته او ګس طرف وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد او د دوی سپېچ دی قطمیر هغه خوري کړي دي دواړه څنګهلې په درشل ناس دی د غار خله کې ناس دی یا د غار په مینس کې ناس. لو اطلعت علیهم کچره تو ورشي په دوی باندې لولیت منهم فرارا نو بغزتل دوی نه پتیختا او ډک بشل دوی نه ولا ملئت منهم رعبا او ډک بشل دوی نه په ویرا باندې یعنی کتا ورته اله سر ورخارک نو پستنه بتنه تختیدلې وی او داغوی روب بدر باندې خور شوی او غالب شوی. الله جل جلاله داسې یو کیفیت داغی پغار کې خوله. د وسوید په باره کې د علماو مختلف اقوال. اول نمبر مجاهد او ضحاک سے وای چې د وسوید معنی د غار صحن. دویم نمبر قول عطا صاحب وای چې د وسوید معنی درشل ده. دریم نمبر قول د سودی صاحب هغه وای چې د وسوید معنی د دروازه او د سپینو می قطمیرو او رنگی جور زړوالی تمایل دا سپی. او د سودی قول دی چې اصحاب کهف اړخ بدلولو
نو قطمیر به هم ورسره اړخ بدلاو او په اړخ بدلولو کې دا حکمت و چې د دوی اجسام طاهره د ځمکې خاوره په خپل لپیټ کې وانخلي او دوی تر عرصه دراز هم دغسې روغ او سالم پراته وي چې ځمکه دوی ته ضرر ونه رسي. حدیث شریف کې راغلی یو حدیث مبارک داسې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حدیث مبارک راوی دی. هغه فرمایي چې دوی په کال کې 2 اړخه بدلای 6 میاشتې پس اړخ اړای. او دویم حدیث شریف کې راغلی چې حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ د دې حدیث مبارک راوی چې دی په کال کې صرف یو اړخ بدلای او په کال کې چې دوی اړخ بدلای نو دا د محرم د میاشتې د 10مې د عاشورې ورځ د عاشورې په ورځ باندې دی اړخ بدلای. تفسیر روح البیان کې تصوف قاعده داسې بیان کړې ده. علامه اسماعیل حقی رحمه الله چې بعض بزرگان وایي چې مونږه په نفي اثبات کې د لا اله ضرب په خي طرف او د الا الله ضرب په ګس طرف د دې قاعده مونږ د دې آیت کریمه نه اخسته ده. لا اله الا الله نو په لا اله کې ضرب خي طرف تا او په الا الله کې ګس طرف تا. نو ګورا اغه ذات الیمین و ذات الشمال وې دینه مونږ دغه قاعده د تصوف اخذ کړي. تاویلات النجمیه کې لیکي چې هر هغه ولی الله چې الله تعالی جل جلاله داغه تربیت او اصلاح بغیر د واسطې د مشایخ نه کوي نو هغه خپل ځان الله تعالی ته داسې سپاري لکه چې مړې په تخته باندې غاسل ته پروت او د اصلاح او تربیت د پاره 309 کال ضروری وي. ځکه اصحاب کهف په غار کې 309 کال ژوندي ود پراته. بیا هغه د اولیاء کاملونو په صف کې د کې ناستو اهل وګرځي ځکه چې دا بغیر د واسطې د مشایخو نه الله د تربیت او د اصلاح هغه کار سره ته رسوي. او هر هغه مرید چې د مشایخو په واسطه تربیت او اصلاح د باطن حاصلای نو دا غوی په برکت د دغه کاملینو مرتبو ته په یو چله کې هم رسیږي. کله کله په دو خلوتونو کې او کله په زیاتو خلوتونو کې کمال ته رسیږي. اوس په خلوت کې ناستا یا په خلوت کې چله کول د چشتی مبارک صاحبان د قادری مبارک صاحبان د سحروردی مبارک صاحبان یا د اویسی مبارکی صاحبان چلی وباسي اغي زیات په خلوت کې ناس ته دننه خوخی لکه اصحاب کهف خلوت ته داخل شو غار ته نه وته او د دنیا د بدعقیده خلکو نه خپل ځان بچو سات. لیکن د نقشبندی صاحبان چې لکه امام شاه نقشبند رحمت الله تعالی علیه مبارک فرمای چې کار ما جلوتس نه کې خلوت زمون کار د ډاګې دی د پټ نه دی اوري زمون کار د ډاګې کار ما جلوتس نه کې خلوت زمون د جلوت کار دی د ډاګې دی د خلوت نه دی. د نقشبندی صاحبان
هغه پړاګه لګیا دا نور صاحبان په خلوتونو کې چلیو باسي دا الله جل جلاله محبت حاصلای. اوس پدې کې یو نقطه ده او پاغي باندې لږ ځان پوي څنګه چې الله تعالی جل جلاله دې یو کس بغیر د واسطې د مرشد نه اصلاح کوي نو هغه د پاره ډیره موده پکار وي او د چا چې د مشایخ په وسیله اصلاح کوي نو هغه ته زر تر زر کامیابی ورکړي. دې کې دا راز دی چې در حقیقت الله تعالی د هر کار د پاره اسباب جوړ کړي او د هغه اسباب په ذریعہ چې کوم کار کیږي هغه هم د الله پاک کار وي. دا مشایخ چون کې د الله خلفاء او نائبین دي بلکې دا سه وایي چې د الله تعالی د اسرار او رموز او مظهر دي. دیو جن دوی په واسطه د تربیت او اصلاح کار زر ترقی مومي او سالک زر تر زر په اعلی مقامات او مراتب باندې فائز ګرځي. داغي مثال داسې دی چې په غرونو کې کمی ونی پیدا کیږي داغه میوه کم وي او د نش برابر لیکن هغه ونی چې په باغونو کې وي داغه میوه زیات وي هغه صرف دیو جن چې د باغونو د ونو اصلاح د باغبان په ذریعہ باندې وي نو داغه باغ میوه ډیری وي او د غرونو ونی اگر چې د خالق کائنات پیدا وخت وي لیکن داغه مصلح څوک نوي دی وجنه اول داغي میوي نوي او کوي نو هم په کم تعداد باندې وي. نو دا مشایخ او اولیاء د خدای پاک د محبت او معرفت د باغونو باغبانان دي. د دوی په تربیت او اصلاح سره د انسان د بدن ونه ډیر روحاني او مانوي میوي زرغونه وي. سبحان الله وای په خبره به پیښوي. اللہ جل مجدہ فرمائی وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ داغوی سپے یعنی دا اصحاب کہف سپے وَكَلْبُهُمْ دا ہم ضمیر راجی دے اصحاب کہف دا اصحاب کہف یو ملگرش کن کېو او داغه سره یو سپیو چې دامه قطمیر وا مراد تنه هغه سپی د دې قلب نه مراد داغه شپون کی والا سپی کم چې د اصحاب کهف سره ملګری شوی نو د هم ضمیر اصحاب کهف تراجه او باسطن ذراعه دا حال د ماضی نه حکایت د دې وجنه اسم فاعل د ذراعه عامل منل شوی. کسائی او هشام او ابو جعفر چې بصریان دي او وی چې فاعل بلا شرط مطلقاً عمل کوي نو داسې چې د غار په خوله کې یا په صحن کې بطور څوکیدار دا سپی په خدمت د اصحاب کهفو کې پروتو دا عام سپی نو بلکې دا د اولیاء الله خادم سپیو دا د اوچت مقام خاوند او ګرځیده. ذکا چې په تفسیر روح البیان کې علامہ اسماعیل حقی رحمه الله لیکي چې حضرت مقاتل رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د اهل ایمان غوندې بلس زناور هم جنت ته داخلي سمرا لس زناور. اول نمبر د حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام خو مبارک. دویم نمبر د حضرت ابراهیم علیہ السلام هغه سخی مبارک چې د ملمنو د پاره ذبح کړو. دریم نمبر د حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ګډ چې د جنت نه راغلی د پزې ذبح شو. څلورم نمبر د حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ کې هغه غوا چې بنی اسرائیل کې قتل شوی او د موسی علیہ الصلوۃ والسلام په وینا غل جړه بخنه غوا چې دی بیا حلال شو د غیر دغه
جب باندې یاد لکۍ په کمیسه باندې مړې وهلې شو هغه ژوندې شو حالې وي هغه غوا مبارک. پنځم نمبر د حضرت یونس علیه السلام ماهی مبارک. شپږم نمبر د حضرت عزیر علیه السلام خر مبارک. اوم نمبر د حضرت سلیمان علیه السلام میږی مبارک. او اتم نمبر هغه هدهد چې بلقیس ته پیغام وړو د سلیمان علیه السلام د طرف. او نهم نمبر د اصحاب کهف سپی قطمیر. او لسم نمبر د حضور صلی الله علیه وسلم اوخه مبارکه چې کوم باندې په حجۃ الوداع کې د عرفات په میدان کې خطبه 1,40,000 صحابه کرامو ته لوستي وا. دا ټول خبرې په مشکات الانوار کتاب کې لیکلي. او دا ټول زناور به د ګډ په شکل کې جنت ته داخلي. دا ټول زناور به د ګډ په شکل کې جنت ته داخلي. په حیات الحیوان کې علامه دمیری رحمه الله لیکلي دي چې دا اکثر مفسرین ورای دادا چې دا اصحاب کهف سپه هم دا غسپو د جنس نه کوم چې هغه زمانہ کې. لیکن ابن جریح یو روایت کوي چې دا شیر او زمریو دا شیر او زمریو دیو جن عرب شیر ته هم کلب وای. او دلیل دا دی چې کله نبی کریم علیه الصلاۃ والتسلیم دا ابو لهب زوی عتبه تخیریو کې چې هغه د نبی علیه السلام بیا دبیو کا او حضور صلی الله علیه و آله وسلم هغه تخیریو کې نو داسې فرمایل چې اللهم سلط علیه کلب من کلابک یا الله په د باندې د خپل سپونه یو سپه مسلط کا. نو د نبی کریم علیه الصلاۃ والتسلیم دعا قبول شوه او د سفر په دوران کې د ابو لهب په زوی باندې زمری یعنی شیر حمله وکړه او ماته کړ. نبی علیہ السلام سپه یاد کړو مراد ته شیر. همدارنګه تفسیر روح البیان کې د حضرت امام حسن بصری رضی الله تعالی عنہ قول را نقل کړی دی چې په سپی کې لس نیک عادتونه الله چولې. اهل ایمان لپاره چې دا لس نیک عادتونه خپل کړي او دا لس نیک عادتونه روض الریاحین کې علامه امام یافعی رحمه الله هم ذکر کړي. اول نمبر پس سپی کې دا یو عادت دی چې دې لوګه تیری او دا د نیک بخت خلکو عادت. دویم نمبر د مخصوص ټکانه نه دا د متوکلینو طریقه. دریم نمبر د سپی د شپې لږه حصہ د خوب وي د شپې لږه حصہ ود کی دا خوی د عاشقانو. څلورم نمبر سپی چې کله مرینو د هیڅ میراث رستو نه پاتې کی دا د زاهدینو طریقه. پنځم نمبر د خپل مالک وفادار وي او وਹੀ او که ظلم په کوي بیا هم د خپل مالک سره تعلق نه پریدي. دا د صادقین او موریدینو طریقه ده. شپږم نمبر کوم ځای کې چې ورته ځای ملو شي هلته گزاره کوي. دا د عاجزي کوونکو تواضع کوونکو خلکو طریقه ده. اوم نمبر اگر چې په یو ځای باندې قبضه وکړي بیا هم هغه ځای پریدي دویم ځای قبلې. دا د خلکو طریقه ده چې څوک د الله پر رضا باندې راضي وي. اتم نمبر خې او هاوی ټکوا لیکن لګ روټه ورته واچو بیا هم درله واپس راځي. د وهلو ټکولو کینه او بغض پړه کې نه ساتي. دا د خاشعینو طریقه ده. نهم نمبر کله چې روټي روړلې شي نو په آرام سره ناس وي هغې ته ښه ګوري خو د روټۍ د تختولو جرأت ډېر کم کوي. دا د مساکینو طریقه ده. او لسم نمبر کوم ځای چې پرېږدي
بیا هغه ځای ته د راتلو نوم هم نه اخلي. دا د غمجنو محزونینو طریقه ده. دا لس خویونه عادتونه الله په سپي کې اچولي، دا نیک خویونه دي. دغه صاحبانو ذکر کړي دي، الله دې په موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. کاشفی لیکلی دي چې کله دقیانوس راغی او دا اصحاب کهف غار پکانو باندې مضبوط بند او د خپل خار د سلطنت ته واپس لاړو، نو سوره دې پس مړ شو. د هغې نه پس بد حال جوړ شو چې د دقیانوس نوم نشان قدر له پاتې نه شو، ختم شو. د دقیانوس د مرګ نه پس یو څو بادشاهانو په هغه ملک بادشاهي وکړه، تر دې چې د سونو کال وروسته یو نیک بادشاه بیدوسیس یا تندروس د دغه ملک بادشاه شو. په دغه حالت کې 309 کاله تیر شوي وو. اصحاب کهف چې په غار کې ویده شوي وو، نو د هغوی بشري تقاضې هم ویده شوي وي. اصحاب کهف چې په غار کې ویده شوي وو، نو د هغوی بشري تقاضې هم ویده شوي وي. د بیدوسیس یا تندروس د بادشاهۍ چې 48 کاله تیر شو، نو خلق په دوه ډلو تقسیم شو. یو ډله د مؤمنانو وا چې په الله پاک ایمان لره او قیامت حق ګڼلو، او دویمه ډله د کافرانو وا چې د الله پاک نه او د قیامت نه منکرو. بادشاہ چې دا وکتل نو ډیر خفه شو چې اهل باطل په حق پرستو باندې غالب راتلل. نو بادشاہ هغه خلق روغختل چې دا غوی په باره کې د دا خیالو چې دا راهنمایان د حق دي او اصحاب د خیر دي. کله چې راوختلو معلومات ترې نه وکړه، نو هغوی هم د قیامت قایل نه وو. بادشاہ ډېر خفه شو، خپلې کمرې ته لاړ او دروازه یې بند کا او فقیرانه لباس یې واچو او ایره په ځمکه واچولو، په هغې باندې کېناست او تر څه وخته پورې شپه ورځ مسلسل د الله تعالی په حضور کې جړه او فریاد کولو او دا دعا به کوله چې الها د تفریقه بازۍ د ختمولو دپاره کومه یو نشانی ظاهره کا چې په هغې سره دې خلکو ته د خپلې عقیدې غلطي او باطل کېدل واضح شي، محسوس شي. الله پاک د بیدوسیس یا تندروس بادشاہ دعا قبول کا او اصحاب کهف ظاهر ک د الله جل جلاله ارشاد مبارک. الله جل مجده فرمای وکذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم، او دغه شان موږ دوی را ویښ کړه اصحاب کهف چې په خپل منځ کې د یو بل نه تپوس وکړي. قال قائل منهم کم لبثتم، نو یو تن پکې ویل چې تاسو به څومره موده دلته تېره کړې وي. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، دوی ویل چې مونږ یو ورځ یا د یو ورځې سیسه تېره کړه. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، نو دوی ویل ستاسو رب ښه پوهېږي چې تاسو څومره موده تېره کړه. فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینه، یو کس دی د یوې روپۍ سره خار طرف ته ولیږئ چې هغه لاړ شي او سکه د ځان سره یوسي. فلینظر، نو ودې ګوري ایها ازکا طعاما، چې د کوم خوراک ښه پاکیزه دی، د چا خوراک ښه پاکیزه دی. فلیأتکم برزق منه، نو د هغه نه دې څه لږ ډېر خوراک تاسو له راوړي، ډوډۍ دې درله راوړي. ولیتلطف، او خلکو سره دې خوږې او پستې خبرې کوي. ولا یشعرن بکم احدا، او ستاسو حال دې چاته نه وایي. نو یو کس ولیږي چې تاسو له ډوډۍ راوړي،
خپل منځ کې دا مشوره وکړه. اصحاب کهف کې د یو ملګری نوم چې دی هغه یملیخا و. یو مکسلمینا بل کشف طط بل کشافت یونس بل طب یونس بل آذرفت یونس بل یوانس بوس چاته نمونه ذکر کړی دي کشفیز او چا چې دی اوه ذکر کړي. د خپل منځ کې دا مشوره کوله یو کس د لاړ شي سیکر ځان سره یو سی ډوډۍ براوال خدا سي دی ګوري چې د چا پاکیزه طعام وی هغه دی راوړي هر چا نه دی نه راوړي. بل دا خلکو سره نرمه پستی خبرې ځکه انهم ان یظهروا علیکم بشک کاوی در باندې خبر شول یرجموکم نو سنسار بمو کی کانی بدر باندې وری او یتهم او یا بمخبل مذهب تبیا واپس کی ولن تفلحوا اذن ابدا او کچری داسې وشنو تاسو بچری هم کامیاب نشئ. نو خپ احتیاط سره لاړ شي. نو اصحاب کهف خپل یو ملګری ته چې یملیخا نوم یې هغه ته وفرمایل چې ته بازار ته لاړ شه او د خوراک د پاره څه راوړه او د دې په باره کې هم معلومات وکړه چې دقیانوس بادشاه زمونږ باره کې څه خیالات لري د دې معلومات هم وکړه. یملیخا چې د ښار دروازې ته ورسېدو نو اسلامي نښې نشانې ولیدې اسلامي جنډې لګېدلې وې ټوله نقشه بدله شوې وه نوي خلق په نظر راغله. د حضرت عیسی علیه السلام نوم اخیستلی واورېد دې تعجب کې شو او ښه سوچ یې وکړو چې دا څه معاملات پرون خو چې دلته چا په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړ ښکاره کول نو هغه به قتلېدو نن دا خلق بې خوفه د عیسی علیه السلام د نوم قسمونه خوري نو ډېر حیران شو. یملیخا د یو نانبایي دکان ته ورسېد او د روټۍ اخیستو دپاره نانبایي ته هغه دقیانوسي سکه پیش کا دا واخله ماله ډوډۍ راک. د دغې سکې رواج خو سوونه کاله مخکې بند شوی او بلکې د دغې سکې کتلو والا هم څوک نه پاتې شوي او نه دا سکه چا پیژنده. د بازار خلکو دا خیال وکړو چې د دې سړي لاس ته کومه پخوانۍ خزانه راغلې د کومه خزانه موندې نو خلکو یملیخا ونیو او د وخت بادشاه بیدوسیس یا تندروس بادشاه لی بود هغه ډېر نیک سړی و. د یملیخا نه تپوس خزانه چرته ده هغه جواب ورکړ چې خزانه چرته هم نشته دا زما خپله روپۍ ده. بادشاه وی چې ستا په دې وینا به څنګه یقین کولی شي په دې سکه چې کوم سن لیکلی شوی دا د 300 کالو مخکینی سن دی سکه باندې سن ډېر زوړ دی 300 کاله د دې سن وشو ته خو ځوان سړی یو مونږ بوډاګان یو مونږ خو دا سکه تر اوسه پورې چرته نه ده لیدلې او ته وایې چې دا سکه زمونږ خپله سکه ده عجیبه خبره ده. حضرت یملیخا ورته وفرمایل زه چې د تاسو نه کوم سوال کوم د هغې جواب ما ته صفا راکئ چې دا غوټه پرانیستی شي. اول سوال یې دا وکړو چې ما ته ووایي چې دقیانوس بادشاه په څه حال کې بادشاه ورته وی چې اوس د هغه نوم او نشان هم په روی زمین باندې نشته 100 کاله وړاندې په دې نوم یو ظالم او بې ایمانه بادشاه تیر شوی. یملیخا ورته وی چې د تعجب خبره مونږ خو پرون د هغه د یرې نه د خپل ځان د بچ کولو په خاطر تښتېدلي او یوه شپه په منځ کې تېره شوه اوس زه رالم چې بازار نه د خوراک څه سامان خپلو ملګرو له یوسم
او ته راته وایې چې سونه کالونه تیر شوي دي زما ملګري په دې مخامخ غر کې په غار کې پټ ناست دي راځئ چې زه تاسو سره د هغې ملاقات وکړم بادشاه چې دا واورېدل نو د حکومت د شرفاو یو لوی جماعت د ځان سره کړ او د غار خولې له رالل د خلکو خبرې چې اصحاب کهف واورېدې نو پریشانه شو او دا ګمان یې وکړو چې املیخا جوړ ګرفتار شي او دا دقیانوسي فوج زمونږ په تلاش کې غار ته راورسېده اصحاب کهف سر په سجود د الله په حضور کې په دعا شروع شو په دې کې املیخا د نورو خلکو سره غار کې داخل شو او د اصحاب کهف کیسې چې واورېده نو حاکم د افسوس چې دا ښار نومو د ملک نومو یا ترتوس نومو هغه حاکم پوه شو چې الله تعالی له دوی دعا قبول کړه او په عملی صورت کې ثابته کړه چې دومره موده پراته اصحاب کهف د هغې پر راپاسولو باندې الله پاک قادر دی نو د مرګ نه وروسته په دوباره ژوندي کولو او په حشر نشر باندې به الله پاک ولې قادر نه او دا د مرګ نه پس په ژوندي کولو او چتولو باندې یو بینه او واضح برهان او دلیل دغه حاکم بیدوسیس یا تندروس د غار دروازې ته راغی هغه ته یو صندوق میلاو شو چې هغه یې کولو که نو هغې کې یو تختۍ میلاو شوه چې په هغې باندې د اصحاب کهف نومونه او د سپي نوم لیکلی شوی او په هغې باندې لیکلی شوي چې دا جماعت د خپل دین د حفاظت په لحاظ د دقیانوس د خوف نه په دې غار کې پناه ګزین شوي وو په تختۍ ټول حالات لیکلی شوي د اصحاب کهف د نومونو ډېر خواص صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمه الله په تفسیر خزائن العرفان کې د تفسیر جمل په حوالې سره لیکلي دي چې د دې نومونو خواص ډېر دي چند هغې نه دا نمبر 1 څوک چې دا نومونه ولیکي او د مکان په دروازه کې ځوړند کړي نو دغه کور او مکان به الله د سیزلو نه محفوظ وساتي نمبر 2 په مال او سرمایه کې چې کېښودلی شي نو د غلا کولو نه به محفوظ نمبر 3 په کشتۍ یا جهاز کې وي نو د غرقېدو نه به الله بچ وساتي نمبر 4 تښتېدل انسان د دې نومونو په برکت واپس خپل کور ته راځي 5 نمبر کله لګېدلي اور کې په نرمه کپړه ولیکلی شي او ګزار کړی شي نو لګېدلی اور د دې په برکت باندې مري نمبر 6 معصوم چې ډېر جاړي یا بار بار تبه پچا راځي یا د سر درد ډېر راځي یا د صبیان مرض باندې مبتلا شي د معصومانو د مرګو مرض ته صبیان وایي د هغې دپاره دا نومونه لیکل تریاق دی 9 نمبر د اوچې او د اوبو په سفر کې د جان او مال د حفاظت دپاره مجربه نسخه ده 8 نمبر د عقل د تیزۍ دپاره د قیدې د ازادېدو دپاره بطور تعویض تجربه شوې نسخه ده اوس قابل توجه خبره دا ده چې د عیسی علیه السلام د امت د اولیاء کرامو دا شان چې د هغوی د نومونو په وسیلې سره الله تعالی مخلوق د آفتونو بلاګانو نه محفوظ ساتي نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت د اولیاء کرامو د نومونو به څومره برکت د دغه نومونو په توفیل به مخلوق خدا د څومره بلاګانو او مصیبتونو نه محفوظ راځي چې یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ الله وی یا وی چې الهی بحق شکر گنج شاه نگهدار ما راز دزدان را الهی خیر گردانی بحق شاه جیلانی یا امام شاه نقشبند بلاگردان رحمت الله تعالی علیه دا سه نور د اولیاء الله طرف ته چې انسان توجه شي د هغې نومونه الله ته په وسیله کې پیش کړي ډېر لوی مشکلات پې اسانې بس ښه خبره دا ده چې دقیانوس یو نو په زرګونو دقیانوس په دې دنیا راغلي دي شته او را بشي
دغه دقیانوسو نه خپل دامن عقیدت بچ ساتل ضروری دي او د الله والا په غار راحت کې پناه اغستل ضروری دي. د الله ر دوستانو په لاسونو کې خپل لاسونه ورکړي او دنیا او آخرت دواړه ځان له خسته کوي. تفسیر خازن کې په جلد نمبر 3 صفحه 207 کې د اصحاب کهف نمونه داسې لیکلي دي چې مکسلمینا یملیخا مرتونس بینونس سارینونس زلوانس کشفیز طنونس او د سپینو می قطمیر دی او بعض دا ذکر کړی دی یملیخا مکسلمینا کشفوطت کشافت یونس طب یونس آذرفت یونس یوانس بوس رحمهم الله وکلبهم قطمیر. تفسیر روح البیان کې یو خبره ذکر کړي چې امام سالبی په خپل تفسیر کې لیکلي دي چې د حضور صلی الله علیه وسلم په زړه مبارک کې رااله چې رزه د اصحاب کهف اغار تلاړ شم او دې سره ملاقات وکړه. نو جبريل علیہ الصلوۃ والسلام راغی حضور صلی الله علیه وسلم ورته د خپل زړه امرات پیش. جبرائیل علیہ السلام ورته من قربان تاسو نشي ورتله. الله جل جلاله فرمایي چې محبوب علیہ السلام دې نزي خو که تاسو غواړئ نو تاسو په صحابه کرامو کې بعض صحابه کرام داغي غار تتلیش. نو حضور علیہ السلام ورته چې څوک بزي ورته او فرمایل چې قربان تاسو خپل صادر مبارک پزمکه باندې وغړوي په یو ګډ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کې په بل ګډ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کې په دریم ګډ د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کې په څلورم ګډ د حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ کې او بس څنګه چې هوا د سليمان علیہ السلام د حکم تابع وا دا سه الله تاسو د حکم هوا تابع ګرځولې ده. تاسو د هوا ته حکم وکړي چې زما دا صحابه کرامو چت کو غار ته د اصحاب بوزا د دې دا غار چې د پروم کړي. نو هغه هوا ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم وکړ او بیا چې د په صادر مبارک باندې هغه څلور صحابه کرام چې ناستو هوا غ صادر مبارک چت کو او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نیر د اصحاب کهف غار ته راوست. کله چې د غار په خله باندې صحابه کرام داخلي ده او دی یو خخت داغین او چتک نو په غار کې رڼا پیدا شو نو سپیشور جوړ کله چې د اصحاب کهف د سپید داسې وکاته د غار خلی طرف ته او د دې سلورو صحابه کرام مبارک دا شکلونه مبارک ولیدنو پیشو چې دا د چا غلامان دي. ناغه شور بنک او به لار پرې خو دا دی نور کانی اخوا کو دا غار ته ورننه وته او چې لاړ نو اصحاب کهف را پاسې ده او د سلورو صحابه کرام مبارک سره ملاقات وکړه او بیا غیتا وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تاسو ته یعنی سلام هم را لګلې دی او د اسلام پیغام هم درته را لګلې دی. نو هغه ورته وی چې مونږ ته د نبی علیہ السلام سلام هم قبول دی او داغه پیغام هم قبول دی. نو هغه په نبی علیہ السلام مبارک باندې ایمان راوړ او دا کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا ورته وی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والتسلیم ته زمون سلام هم وایي. دا غنه پس چې دی ته تفسیر روح البیان کې لیکلي دي چې دا اصحاب کهف چې کله مهدی اخر الزمان سے براشي په اخر وخت
نو دې مبارک به بیا چې کله شام ته ځي نو دلته د دې په دې خوا کې به تیریږي نو دی به الله پاک جل مجده بیا دې غار نه راپاسي او د مهدی آخر الزمان صاحب سره به الیک سلیکو کی او داغه نه به دعا واخلي او بیا به غار ته ننوځي آرام فرماوي شي بیا به د قیامت په ورځ باندې راپاسي. دویمه خبره دا لیکلې چې د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت چې کله د جنگ د پاره کسان ځان سره واغست او روم ته لاړو نو د دې اصحاب کهف د غار په خوا کې تیرېده نو امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ وی چې زه د غار ته ورننوزم او د اصحاب کهف ګورم نو عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې دا ته نشي کته دا ته نشي کته او خیال کو ور نشي خو هغه په خپل خبره کله قدرت او وی چې زه ضرور دا کار کوم زه ورزم خو بیا داسې وکړه چې یو څو کسان خپل مقرر کوي تاسو لاړ شئ او د غار ته ننوځئ چې کوم کیفیت تاسو هلته ولید دا بیا ما ته بیان کړئ نو د ده ملګري چې کوم غار ته ننوته داسې یو تیزه هوا الله راوسته چې په یو روایت کې راغلی دي چې د دغه ټول ملګري په غار کې دننه وسودېد او ایره شو او دویمه خبره دا لیکلې ده چې یاره ایره خو نه شو خو لیکن د هوا چې دی هغه د دې غار نه روچت کو د غار خولې نه بهر په ځمکه باندې راوغورځول ټول مړه شو. دا د امیر معاویه په دور خلافت کې دا کار شوی و. درېمه خبره چې حضرت شیخ جلال الدین سیوطی رحمه الله په شرح الصدور کې ذکر کړی دا هغه دا ده چې کله واقعه د کربلا تیر شو او امام حسین رضی الله تعالی عنہ د خپل 2 جان نثارانو سره په میدان د کرب بلا کې شهید شو او د شهادت نه پس چې د محرم لسم ورځ د جمعې مبارک ورځ وا بیا د په بدن مبارک باندې ټاپ د سونو کې ظالمانو او بیا د اهل بیت په بند باندې واچول په خانو باندې سوارک او بیا چې دی په لاسونو خپو کې ورته کړی واچولی او دی روان ک د کربلا نه شام ته د یزید دربار ته بوتله. کله چې دا قافله د کوفی په بازار کې تیرېدا د کوفی په بازار کې د لارې طرف ته سړک طرف ته یو کس په بالاخانه کې ناستو او د سوره کهف شریف تلاوت وکاو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. دا آیت تلاوت کو او د امام حسین رضی الله تعالی عنہ سر مبارک سره دا 2 جان نثاران له سرونو په نیزه کې ورکړې شي او د قافلې نه مخکې سرونه روانو په نیزو کې او تنه مبارکه په کربلا کې پرتی وي او د امام حسین رضی الله عنه سر مبارک د ټول سرونه مخکې په نیزه کې اوچت روانو د دې کړکۍ خوا کې تیرېده چې د صاحب تلاوت کو چې ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. د امام حسین رضی الله عنه دا غپرې کړي شوی سر مبارک ناواز راغی اعجب من اصحاب الكهف والرقیم قتلی وحملی. دا اصحاب کهف دا اصحاب رقیم واقعا چې ډیر عجیب واقعاتو نه ده لیکن نن په میدان د کربلا کې زما شهید کېدل او زما د تنین سر مبارک جدا کېدل او زما سر مبارک په نیزه کې ورکولې کېدل دا چې دی دا د اصحاب کهف د واقعین ډیر عجیب دی. مطلب دا دی چې تن مبارک په کربلا کې پرته ده سر مبارک په نیزه کې دی او دا د کوفی په بازار کې روان دی او په کړکۍ خوا کې تیریږي ولته کې صاحب لګیا دی د سوره کهف شریف د آیت لولي او د امام حسین رضی الله تعالی عنہ د سر مبارک ناواز راځي چې اعجب من اصحاب الكهف والرقیم قتلی وحملی.
دنیا ته وښودل چې شهدا ژوندي دي او پس د مرګه هغوی چې دی په نیزه کې سر ورکړی شوي هم خبرې کولی شي. دا د هغوی هغه کمال دی، کرامت دی چې الله جل جلاله ورکړی دی. او بیا پریکټیکلی دنیا ته وښوده چې الله فرمایي چې یاره شهیدان دا مړه نه دي، ژوندي دي. نو یو د قرآن عظیم الشان وینا ده او پریکټیکل امام حسین رضی الله تعالی عنہ وښودل چې د الله د وینا مطابق نن زما سر مبارک په نیزه کې خبرې کوي. دا د دې خبرې دلیل دی چې د الله جل جلاله په لاره کې څوک شهید شي نو هغه مري نه بلکې هغه ژوندي دي. دا ټولې خبرې مد نظر چیرې د اصحاب کهف دا د خدای دوستانو دیو بيدینه انسان داغه د ظلم و ستم نه هجرت وکړ، لاړ غار کې پناه حاصله کا. الله تعالی جل جلاله دنیا ته داغي برکت خود داغي کمال خود. الله دې د خپل دوستانو د برکته داغي د اسماء او مبارک د برکته زمونږ د دنیا او د آخرت مشکلات آسان وګرځي. وما علی الا البلاغ المبین. درود شریف په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وایي. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله.